السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامي کوزیب د یوټیوب چینل مینوالو د رب کائنات نه دعا ده چې روغ وي جوړ وي د زندګۍ نه به خوندون اخلي. الله تعالی متل آباد ساته، الله تعالی متل روغ ساته، الله تعالی مو د زندګۍ هر یو ارمان هغه پوره کړه. الله تعالی در لړې زیات خوشحالي درکا. رب کائنات دې سره زمونږ پتا زبان دی خپل رحم وکي او الله رب العالمین زمونږ او تاسو ټولو څومره وظایف د کوم مقصد د پاره کو رب کائنات دې دا ټول مقصدونه زمونږ او تاسو پوره کړي. نن مې د لډیر یو مبارک عمل راوړی دی او دا عمل د سورة الکوثر دی او سورة الکوثر د قرآن عظیم الشان سورت دی په هر لسو سورتونو کې دی او ډیر مبارک سورت دی. مبارک سورت څنګه دی چې الله تعالی په داسې موقع باندې نازل کړی دی کله چې کفار مکه نبی کریم علیه السلام ته ډېرې زیاتې ستړې ورسولې، ډېرې زیاتې هغه خبرې ورته وکړې او ډېر پیغورونه ورله ورکړو د اولاد باره کې چې نعوذ بالله نبی علیہ السلام لاوارث دی، د نبی علیہ السلام اولاد نشته دی. نعوذ بالله د دین بم ختم شي، څوک به وارث نشته، دین به څوک خي. نو الله تعالی په دغه موقع باندې دا صورت نازل کړ. علما فرمایي چې د نبی علیہ السلام یو زوی عبد الله صاحب هغه د 80 ورځو چې وفات شولو. نو عاص بن وائل د مکې په مشرکانو کې دا خبره وکړه چې نعوذ بالله نبی علیہ السلام لا وارث دی. نو په دې باندې نبی علیہ السلام ډیر غمجن شو، ډیر خپه شو، زړه ته تکلیف ورسېدو. صحابه کرام خم د نبی علیہ السلام په دې خفګان باندې خفه شو چې عاص بن وائل داسې پیغور نبی کریم علیہ السلام لورکو. الله تعالی دا صورت نازل کو ای زما پیغمبره مخه پکېګا مغم جن کېګا، ستا دشمن به همیشه د پاره میرات وي، ستا دشمن به همیشه د پاره ذلیل او رسوا وي او ته به چې کوم دغه سر بلند دی، ستا دین به چې کوم د همیشه د پاره سر بلند وي، ستا دین به همیشه د پاره او ستا دومره وارثان دي د ټول مؤمنین مسلمانان دا ستا وارثان دي. نن ګوره محترمو 1400 علما فرمایي چې 1500-1600 کال وشو د نبی علیہ السلام چې دنیا نه تللی دی. هر یو انسان 15 ټیمه اذان کوي اشهد ان محمد رسول الله. هر یو مؤمن مسلمان د حضور علیہ السلام نوم اخلي، په څومره په عزت باندې په احترام اخلي. او 1500 کال وشو څوک د عاص بن وائل نوم نه اخلي، که څوک یې اخلي نو سوی لعنت الله پاغه لعنت وي په بیزتۍ باندې اخلي. نو محترم راځو د وظیفې طرف ته چې دا ډېر مبارک صورت دی او د دې علماء او طریقه او عمل داسې ښودلی دی چې دا وظیفه به ته په کومه طریقه باندې کې. نو علما فرمایي چې کله ته د ماسخوتن مونځ کې که د مازدیګر په ورځ کې څه ټایم تا ته موقع میلاو شوله دا به وکړي 139 مرتبه. دا صورت به څو وي؟ یو سل او 139 مرتبه به دا صورت دا به اولولې. مخکې وروسته به درود شریف هم وي او علما فرمایي چې په کم ټایم تا دا وظیفه وکړه که ماسخوتن دې وکړه په دویمه ورځ به هم دا عمل کې دا عمل 3 ورځې مسلسل دی. څو ورځې؟ 2 ورځې به ته دا عمل مسلسل کې که نن دې ماسخام وکړو سبا به هم ماښام کې، نن دې ماسخوتن وکړې سبا به هم ماسخوتن کې. لومبی عمل چې د سبا ورځ وکړو دویم ورځ باندې هم دغه عمل په دغه ټایم باندې کې. نو 3 ورځې به مسلسل د عمل کوي او په یو ټایم باندې ټایم به بالکل یوي ټایم کې به
تبدیلی نه کوي. ښه محترمو، نو د هغې نه پس درې ورځې مسلسل 139 وارې به تاسو د سورة الکوثر د ختم وظیفه وکړئ او مخکې وروسته درود شریف وایي. بیا په درېیمه ورځ باندې لاس اوچت کړه، الله تعالی نه وغواړه، الله تعالی به درله ډېر خیر او برکت، هر قسم حاجت دپاره، رزق، بندش، رشته، مال، دولت، بیماری، څومره ناممکنه حاجت دي دې سره به الله تعالی پوره کړي. الله هم تل آباد او خوشحاله ساته.